وصیت کوي چې وفات شمه که شپه وه که ورځ وه ایساروی مې مه نشته ضرورت زما په جنازې اعلاناتو ته بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي علي رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې وفات شم نو اعلانات مه کوئ زما د جنازې چې دا د پیغمبر لور بس جنازه مې اوچته کوي قبر کې مې کې نو صحابه و نبی علیه السلام ته ویل خو مونږ دفن کړی دی نو دواړو جهاد نو سردار سره خو ډېره مینه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو د قبر تپوس یې وکړو د طلحه ابن براق قبر کوم ځای دی امام الانبیا راغی او د قبر باندې ودرېدو مینه دې ته وایي داسې مینه یې وړې وه ښه داسې مینه یې وړې وه تم مینه کوې او ستا هم د مینې خلق دی هېرې تې ورځ پس امام الانبیا ورغی او په قبر یې ودرېدو لاس یې اوچت کړل دعا یې شروع کړله اللهم الق طلحه اللهم الق طلحه خدایا یا الله د دې طلحه سره یو ملاقات وکړي خدایا خو یضحک الیک وتضحک الیه یا الله داسې ملاقات ورسره وکړي یضحک الیک الله چې دې تا ته وخاندي وتضحک الیه او یا الله ته دته وخاندي خدا طلحه سره چې ملاقات کې الله میدان محشر کې نو یا الله داسې ملاقات په ورسره کوي چې دې تا ته خاندي او ته دته خاندي خدای داسې ملاقات به د طلحه سره نه کوي یا الله چې ته تې خپئ چې ته تې خپئ چې تې ته راځئ دې ستا نه راځئ خدای داسې ملاقات په ورسره نو طلحه ابن برا د دنیا نه لاړ خو یو سبق یې وړو د امام الانبیا مینه خو قبر ته وړله مینه خو قبر ته وړله مینه خو قبر ته وړله مینه قبر ته وړه مینه د امام الانبیا سره وکړي مینه د خپل پیغمبر سره وکړو مین په خپل پیغمبر شو چې دا مینه هلته پیدا راکړي مینه علماو سره وکړه مینه صلحاو سره وکړه مینه نیکانو سره وکړه چې دا مینه دې هلته فایده درکړي دا مینه به دې هلته پکار شي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیه السلام ته وایي چې یو کس دی او د یو قوم سره مینه کوي خو عمل د هغې په شانتي نشي کولی نو چې د دې کس په څه حالي مینه کوي د یو قوم سره خو عمل د هغې قوم په شان نشي کولی نبی علیه السلام وایي ښه دا ته ځان یادوې او ما یادوې ته ما سره مینه کوي خو عمل زما په شانتې وایي چې نشم کولی او د الله حبیبه چې یو سړی د یو قوم سره مینه کوي او عمل د هغې په شان نشي کولی وایي علماو سره مې مینه ده خو عمل خو نشم کولی د علماو په حافظانو په حفاظو مین یما خو عمل خو د حفاظو په شانتې نشم کولی په قراو مین یم خو عمل د هغې په شان نشم کولی نه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام فرمایي ابو ذره فانت من احببت ته به د هغه چا سره چې چا سره دې په دنیا کې مینه کړې ده ښه بس تا ما سره مینه ده زه پوهېږم او محبت ما سره کوي او زما په شان عمل نشي کولی ما سره به یې ښه او داسې چې څوک د چا سره مینه کوي نیکانو سره مینه کوم او عمل د نیکانو په شانتې نشم کولی خدایا وایي ته به د دې سره یې هلته یو صحابي و ذل بجادین نومې و ذل بجادین د نبی علیه السلام سره ډېره مینه وه چې ایمان یې راوړو نو ترې وله کپړې ورکړې وي نو ترې خبر شو راکه زما دا کپړې تا خو په پیغمبر ایمان راوړو نو چې کور ته راغی نو مور یې وله یو کپړه ورکړله خپله کپړه هغه یې په من نیمه کړله نو نیمې نه یې لنګ و او نیمه یې په سر کړله ځکه به ورته خلقو ذل بجادین وي نبی علیه السلام سره یې ډېره مینه وه